السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو نن خبره کوو چې کوم موږ پښتونخوا سره ظلم او جبر او بربریت شوری ده. اخو تاسو وینو لکه څرنګه نن هنګو چې د ماکو اصلاح بربر مزاحمت کوو او همیشه موږ پښتونخوا چې که جومات وګورئ که سکول وګورئ که نور موږ اجتماعي جیان وګورئ چې یو ځای موږ محفوظه نه ده. ولې چې موږ پښتانه یو او پښتون سره دا ظلم او جبر چې کومه راسې لګیا ده دا ټولو ته تاسو پته ده. خو دا موږ سره به تر حاله کېږي چې موږ تر چوره پورې خپل اتفاق او خپل تاسو موږ یو سلی نه یو او یو اواز نه یو جوړ سلی تر هغې پورې به دا ظلم کېږي. نور خو پرېږده وه. اوس موږ سره چې کوم پښتونخوا قومي اسمبلی چې کوم ظلم او د کوم الیکشن کمیشن چې کومه فیصله حلقه بندي چې موږ پښتونخوا نه 6 سیټان د قومي اسمبلی کم کړل. ولې چې موږ پښتانه ته چې کوم حقوق له اسمبلی نه راځي ولې موږ ته راځي چې کوم موږ آئیني حقوق ته لکه څرنګه تاسو ته به ووایو چې کې پی کې نه قومي اسمبلی چې 6 سیټان کم سله چې هغې چې چترال لویر اور اپر چترال دو ډسټرک باندې یو سیټ مخشد ووله. هنګو او رګزی دواړو ډسټرک باندې یو سیټ که لویر جنوبي وزیرستان اور اپر جنوبي وزیرستان دواړو ډسټرک باندې یو سیټ که دا الیکشن پاره موږ صوبې چې کوم مروړ او تروړ کوي دا خلک نو دې موږ پښتونخوا په کار ده چې موږ ته صفا دا خلک وایي چې تاسو دې ملک چې بالکل آئیني حق نسته تر کومه پورې به دا ظلم موږ سره کېږي او تر کومه پورې به موږ سره دا جبر کېږي. دې دماکو او دې نه خو موږ چې کوم ټارګټ کېږو اخو کېږو او موږ اوس د قومي اسمبلی نه 6 سیټان موږ کې پی کې صوبې نه کم کړ. ولې ځکه چې موږ پښتنو چې همیشه چې دلته چوره لیډرشپ پرې چیکسلی ده خپلو کرسیو دپاره نارې والې دي خو تا حقوق پاره ناره نه ده والې ځکه چې تا حقوق باندې دا نه ده وړ د خپل کاروبار جوړ ده له دې سیاست نه او دته چې بس خپل مراعات میلاو کړي لا دته یو وزارت په خپل د سره کمیټمنټ کېږي هغې دپاره د سره اوازي هر شی خو تا حقوق دپاره تا مسایل دپاره یا تا سره چې کوم جبر کېږي هغې دپاره تاسو پاره تر اوسه پورې د لیډرشپ اواز نه کچي. دا 6 سیټان چې قومي اسمبلی کې پی کې نه دا اور الیکشن کمیشن کم کړه. ولې کم کړل؟ کوم لیډر در چیک څه چې په دې باندې دا اواز جوړ موږ خو به منو چې پی ټی آی سره کوم جبر او ظلم لګیا ده اخو نه سړچېږي ده ځکه چې په کرک چې پرون دا بلوي تاسو وکتل چې ان پی جلسه کوي او پی ټی آی کرک چې هغه باندې لاټي چارج کېږي شیلینګ کېږي او کارکونان نیول شي نو پی ټی آی به څرنګه روزي چې هیڅ طرف ته ظلم لګیا ده. چلو پی ټی آی خو موږ وایو چې په هغه باندې پابندي ده جلسې باندې په اجتماعي باندې نو د نور پالټۍ چیرې دي ود دي د 6 سیټان چې قومي اسمبلی نه درنه کم کړل په دې باندې چې د دلته موږ له کې پی کې چې ای ان پی ده جماعت اسلامي ده فضل الرحمن ده نور پالټۍ دي کوم یو لیډر مشر تاسو پر आवाज راغی او دې الیکشن کمیشن ته وویله لا چا आवाज چیک چې د 6 سیټان په کوم قانون باندې تاسو کم کړل؟ دا 6 سیټان نه دي د ضلع او صوبې ته د فنډ کم څه چې کوم تا ته وفاق نه کوم فنډ راځي او کوم تا ترقیاتي کارو او تا قانون چې خپل حق آئیني جوړي هغه حق تا نه دینه ته محرومه کړلې دا داسې معمولی خبره نه ده ځکه دا ظلم او جبر موږ سره لګیا به تر هغې پورې چې تاسو موږ پښتانه چې تر چوره پورې د سیاسي غدارانو تاسو موږ تقسیم کړي زه بار دا نارې وایم چې دې وجې نه موږ پاتې یو پښتانه چې موږ تقسیم یو موږ سره به دا هر قسم کلواړ کېږي هر قسم به دا موږ سره زیاتی کېږي نو آیا لکه څرنګه
موږ جوماتونه نه دي محفوظ. نو یو مسلمان سړی چې په جومات چې تا دماکه ورکړي لا جومات چې تا چوک مړوي او تا مجرم تر اوسه پورې پته نه لګېږي. تقریبا زه 35 سال نه دا جبر په خپل عمر چې وینه ظلم وینه، خو تر اوسه پورې دا جوت نسل چې دا چوک کوي. او زه هغه خلکو ته وایم چې دا موږ سره چوره ظلم کوي، هغې خلاف رچېږول پکار دي. دا نه ده چې موږ باش پښتانه په خپلو کورو چې او هر سړی وایي چې زه دې مخته نه یم، او چې زه دې مخته نه یم بیا به دغسې حال وي موږ سره. نو موږ تاسو ته صرف پیغام دومره و چې کوم ظلم جبر خو موږ سره کېږي په دماکو په مات یا په نورو باندې، خو دې نه علاوه چې کوم موږ سره سیاسي کېږي، لکه څرنګه تاسو ته موږ ویلی چې 6 کې سیټان MNA تاسو د صوبې نه کم کړل، بلکې پنجاب چې داسې ضلعې دي، زه چې کومې ضلعې چې اوس هغې ضلعې سیټان یې زیات کړي دي. زه چې کومې ضلعې چې دې ضلعې 2 MNA ګان دي، حلقه چوره ده، موږ لکي مروت وره ده، دغه نور ضلعو وره ده 2 MNA دي او 5 MPA دي. 5 MPA او 2 MNA یوې ضلعې نه. نو آیا چې نور صوبو ته لا پنجاب چې 2 سیټان زیاتوای سي او موږ ول کموي، نو دې باندې صفا وکړو چې دا موږ سره هر لحاظ سره ظلم ده. ظلم ولې ده چې زیات اکثریت د پښتنو د عمران خان سره ده. اصل وجه دا ده چې موږ پښتنو چې هر چی چوري د مقصد دا ده چې موږ سره دا جبر دا ظلم حق باندې سره چې ولاړې حق سزا دا ده. او دا خلکو پیژندي چې د کوم سیاسي غداران دي دلته نورې پالټۍ چې هغې دا گیم ده او تر هغې اوسه پورې دو دې باندې خبره نه وکړه حکومت سره چې دا ولې. اوس که خبره وکړو 326 د MNA سیټان پورا پاکستان چې جوړېږي 326 چې په دې چې KPK سند بلوچستان او پنجاب چلورو صوبو چې په 326 چې 173 سیټان MNA پنجاب دي، 173 سیټان. او دې نه علاوه د بقایا چې کوم دي موږ KPK سند بلوچستان دا چې ونه وباسې تا KPK ته څه شی درکړه، تا KPK چې 68 ناکام کړه او ته تر هغې پورې غلی ما سیاسي غدار حق او موږ سره چې کوم ظلم جبر کېږي هغې باندې خو غلی. اوس چې کوم موږ سره د سیاسي په لحاظ سره په حلقو په لحاظ سره د قومي سیټانو په لحاظ سره چې کوم ظلم کېږي په هغې باندې غلی. نو دا خلک وپېژندو، بار بار نارې ته وایو چې دا تا ما خیرخوا نه ده، دا د خپل وزارتو خپل عیاشیګانو خپلو بنګلو او خپل مال جوړولو خپل جان خیرخوا دي، تا عوام نه دي. نو راشتو ویټسو دا په دې باندې هر سړي ته موږ وایو چې اواز جوړ کو خپل پارټۍ چې چوره تاسو دلته پارټیو چې تقسیم یو دا پارټۍ تقسیم چې تاسو ختم کړای نه تر هغې پورې به دا حالي تر سره لکه څرنګه ګوچې وسله او مسلسل تاریخ چې کېږي دا به در سره کېږي. راشئ ودرېږئ 200 مو پښتنو قومه چې تر چوره پورې خپل یو موټی نه یوسلي دا سیاسي غداران تاسو حق پاره تاسو سره چې کوم ظلم کېږي تاسو پاره دا خلک اواز نه جوړېږي. نو خپل جانو چې خپلو موږ یو موټی سو نو انشاءالله تر تاسو سره هیڅوک ظلم نسی کوه او خپل حق دپاره چیک سو ودرېږو. مننه جی، شکریه.